دا اوس هم زما عزتمندو زه دې منبر ته راختم یو زنانه کالو ویره جی تاسو خو د خاوند حق حقوق بیانوي خو چرته د ښځې حق حقوق هم بیان کوي کنه زمونږ نارینه خو بالکل زمونږ خیال نه ساتي بالکل د کور اخراجات ضروریات نه پوره کوي زما عزتمندو نو ما ورته ویلې ما خو په دې باندې ډېر بیانونه کړي اوس دا بیان په عمل کې راوستل دي ما خو دا خبره کړې ده چې داسې خلکو له ودونه مه کوئ چې هغه بیا د خپل کور د ښځې بچو نان نفقه نشي برابرولی دې له واده مه کوئ داسې کسانو له چې سبا بیا د دې ښځې کالي خرڅوي لوښي خرڅوي او زما عزتمندو نشې تماشې کوي داسې کسانو له ودونه مه کوئ نو نن نکاحګانې دومره مشکلې شولې چې اکثریت نوجوانان دا خبرې ما ته کوي په وایسونو کې کالو کې چې یاره جی زمونږ عمرونه خو دا د ختمېدو والا دي زمونږ عمرونه خو نور پخېږي هلک چې د 15 کالو شي قرآن او حدیث تا ته دا خبره کوي چې دله واده وکړه اوس ته سوچ وکړه ستا د بچو عمرونه کم ځای ته ورسېدل د 15 کې نه کوي 14 18 18 شل 22 25 30 32 35 زما عزتمندو واده ولا نه کوي نو دا هلک به څه کوي دې هلک سره خواهشات شته که نشته دې جنۍ سره خواهشات شته که نشته چې کله دې لور پیغله شوه رشته ورپسې راله فورا ورکوه د هغې ژوند جوړولو والا ذات د الله ذات دی زما عزتمندو کله یو پلار عزم وکړي زه د خپل بچي له واده کوم اوس زه څه وکړو څوک یې مني نه موږ ورته وایو چې دا حق د پلار حق دی چې دا به د خپل بچي له واده کوي د واده چې څومره اخراجات ضروریات دي دا به دا پلار برداشت کوي نو دا پلار بچی ته وګټه چې واده درله وکړم وګټه چې واده درله وکړم د دې بچی په تا باندې حق دی که نه او چې دا حق ته نه پوره کې نو په دې حق کې به د قیامت په ورځ دا پلار رانیولی شوي که نه د قیامت په ورځ به الله رب العزت د دا پلار رانیولي